قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ابراہیم علیہ السلام کامیابو بے او کاملو یو کمال فی نفسه دی او یو کمال تکمیل لغیره دی. ابراہیم علیہ السلام کامل فی نفسه او دویم تکمیل لغیره دوارا صفات پا ابراہیم علیہ السلام کیو. کمال فی نفسه اسلمت لرب العالمین او تکمیل للغیر ووصا بها کما مهربانی چې بما کړي وا دا غي وصیت چاته کړي وو خپل بچو ته کړي وو. وإذ قال إبراهيم ورکل ویل ابراهيم عليه السلام اذ قال له ورکل چې ویل د ربه رب د ابراهيم عليه السلام اسلم تابعدار شه. قال دو ویل اسلم تو د تابعدار مال رب العالمین او د پر رب العالمین و دا کمال فی نفسه شو. ووصى وصیت کړو بها پدې خبرې سره ابراهيم عليه السلام بنيه خپل زامنو ته وای خپل زامنو ته وصیت کړو دا تکمیل للغیر. و یعقوب او یعقوب علیہ السلام وصیت کړو خپل زامنو ته یا بني یا زما زامنو ان الله اصطفى لكم الا فخره دې ستاسو پر دین فلا تموتن تاسو ممړ کېږئ الا فلا تموتن فی حال من الاحوال ممړ کېږئ په یو حال د احوالو کې الا مگر وانتم مسلمون او چې تاسو په اسلام په حالت کې یې. الله فرمایي یعقوب علیہ السلام بچو ته ویلو فلا تموتن تاسو ممړئ الا وانتم مسلمون مگر د اسلام په حالت. نو سوال دا دی چې دا مرګ د سړی په اختیار کې نه دی چې غزان په کم حالت باندې وجني دا خو د په اختیار کې نه. جواب الزموا اسلامکم الزموا اسلام مضبوط ونی صحیح هر وخت کې نو چې به کله تاسو باندې مرګ راشي او د اسلام په حالت کې باندې مات در باندې مرګ راشي اسلام په یو وخت کې مپریږدي ولی کته یو وخت اسلام پرې خو دو کې دیش هغه وخت کې پتا باندې مرګ راشي نشي پویا. ولا تموتن ممر تاسو فی حال من الاحوال الا مگر پدا سے حال کې چې تاسو مسلمانانی ای الزموا اسلامکم اسلام مضبوط ونی صحیح چې مرګ راځي په کوم حالت کې براشي اسلام په حالت کې. فلا تموتن ممر تاسو الا وانتم مگر په دې حال کې چې تاسو مسلمانانی ام کنتم شهداء دویم اعتراض گوره مسئلہ در رسالت شروع شوا وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ اول اعتراض دو یهودین وکو ابراهیم علیہ السلام زمونږ د پاره دعا کړې و الله وی دروغ وی لا ینالو عهد الظالمین. دیم اعتراض دی وکو الست تعلم اے پیغمبر تا معلومه نه ده ان یعقوب یوم مات اوصى بنيه بالیهودیه الست تعلم تا معلومه نه ده ان یعقوب علیہ السلام یوم مات چې کله مړ کېدو اوصى بنيه بالیهودیه زامنو ته د وصیت د يهودیت کړیو. مطلب یعقوب علیہ السلام خپل بچو ته ویلیو چې تاسو په يهودیت باندې نالاوی ام کنتم شهدا تاسو حاضر وای یعقوب علیہ السلام ته چې کله مرګ راغی او دا وصیت یې کړی دی تاسو هغه وخت کې نه وای ځکه ما کان ابراهیم يهوديا ولا نصرانيا يهودیت او نصرانیت دا کوډي رسو پیدا شوی دي. ابراهیم علیہ السلام کوډي مخکې تیر شوی دی تاسو هغه وخت کې حاضر وای ان تاسو هغه وخت کې حاضر چې دی هغه نه وای. د دې
یو مثال تاسو ته وایم د هندستان کې یو سړی تیر شوی دی هغه یو کتاب لیکلی دی شریعت یا جهالت نوم یې دی شریعت یا جهالت هغه وی چې ابتدا کې خپل حالات لیکلي دي چې زما په ابتدا کې د شریعت سره داسې ډېر تعلق نه و بیا مې ورو دین سره شوق پیدا شو خو چې دین سره مې شوق پیدا شو مخې ته ډېرې ډلې رالې یو ډله د دیوبندیانو راله هغوی ویل چې موږ په حق یو بله ډله د بریلیانو د هغوی چې موږ عاشقان رسولي مختلفې ډلې رالې وایي زه یې حیران کړم چې څه وکړم او کوم خوا لاړ شم وایي ما ځان سره یو سوچ وکړ چېرې دا بریلیت او دیوبندیت دا خو به یا 200 کاله مخکې را پیدا شوي یا به 300 کاله مخکې را پیدا شوي زه دا نوي کتابونه ګورم نه ځان لږې لږې پیسې به مې جمع کولې او زاړه کتابونه 500 کاله مخکې 600 کاله مخکې چې کوم کتابونه لیکلی شوي دي چې هلته نه دیوبندیت یې هلته نه څه و بریلویت و نو هلته به صحیح دیني وایي ما چې دغه کتابونه وکتله دا زاړه 800 او 1000 کاله مخکې چې کوم لیکلی شوي وو او هغې کې چې کومې خبرې وي نو زه په دې نتیجه باندې ورسېدلم چې دا دیوبندیان چې څه وایي دا صحیح خبرې دي دا زوړ دین دی هغه د پیغمبر علیه السلام نه راغلي خبرې دي او دا نورې خبرې نوي دي نو بیا باقاعده چې کوم د اختلافي مسایل دي که نه دې بعد هغه یو کتاب لیکلی دی نوم یې دی شریعت یا جهالت شریعت یا جهالت نو الله فرمایي چې نه هغه وخت یهودیت و نه هغه وخت څه نصرانیت اخو صرف دین د ابراهیم علیه السلام هغه وخت خو تاسو نه وایي نو دروغ وایي چې ابراهیم علیه السلام زمونږ په دین یا موږ د ابراهیم علیه السلام په دین رواني ام کنتم وایي تاسو شهداء حاضر اذ حضر چې کله راغی په یعقوب علیه السلام باندې موت اذ قال لبني چې کله ویلې خپل زامنو ته ما تعبدون ما په معنا د من تعبدون من بعدي د چا عبادت وکوي زمانه بعد یا ما مصدری خپل معنا ما تعبدون په کومه طریقه به عبادت کوي من بعدي زمانه پس قالوا ذوالي نعبدو من عبادت کو الہ کا چستا معبود دی و الہ آبائک و استاد پلرونو ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام اسحاق علیہ السلام الہا واحدا یو معبودو ونحن له مسلمون ومن ددا اللہ دپارا تابداریو تلک امتنا دا درم اعتراض یهودیانو داو کو چې منگا دا نیکانو خلقو اولادی پلار او نیکو اور نیکو دا منگا بزرگان اولیاء پیغمبران تیر شوی دی که من گناهونه کو څه پروا نشته هغوی به بچ کوي که نه الله فرمایي تلک امتون دغه ډله وه د پیغمبرانو چې تیر شوي دي د هغوی خپل عمل دی ستاسو خپل عمل دی ته به بد عمل کې او چې زه به د نیکه په وجه بچ کېږم نبی علیہ السلام فاطمه ته فرمایي یا فاطمه انقذي نفسك من النار ذات به پخپله د جهنم د اور نه بچ کې بل روایت کې دي زما مال زما په کور کې چې څه دي تا ته اجازت دی د اخیستلو خذي من مالي ما شئتي خذي من مالي ما شئتي زما مال چې څه دي خوښې همدا ته ما اجازت درکړې خو یاد ساته قیامت کې به پخپله ځان بچ کې من بدأ به عمله یو سړی د عمل د وجې نه وروستو پاتې شو عمل یې کمزوری دی نو د رشتې او د نسب په وجه هغه مخکې ترقي نشي کولی نو الله فرمایي د پیغمبرانو خپل اعمالو ستاسو
تا عمل بد کې اوې چې نه به زما نیکه خسړی و هغه به مې بچ کوي هلکه نن سبا د پنجاب او په سند کې دا ګدي نشین دي د مقبرو زیارتونو کې چې کوم ناست دي نه منځونه کوي چې کومه بد کارونه دي هغه ټول کوي او وایي چې نه بس دا زمونږ دا صیب ډېر د الله ولی تیر شوی و موږ چې څه کوو دا به بچ کوي نه الله فرمایي داسې نه ده تلک امتون دغه یوه ډله وه د پیغمبرانو ذکر د امت په قرآن کې یو 50 ځله راغلی قد خلت دوی تیر شوي دي د دنیا نه لها د دې ډلې دپاره دي ما کذبه چې څه کړي دي ولکم او ستاسو دپاره دي ما کسبتم چې څه کوئ ولا تسلون تاسو به تپوس نشي کېدی عما كانوا يعملون دغه عمل چې هغوی کوو د هغوی په عمل باندې تاسو ته نجات نشي ملاوېدلی وقالو كونوا هودا او نصارا څلورم اعتراض دا دی چې دارومدار د نجات او د کامیابی یا یهودیت دی یا نصرانیت دی وایه د نجات دارومدار پس دی بل دا دوه ډلې کامیابي دي الله فرمایي نه دین ابراهیمی باندې چې څوک روان دی هغه څه دی کامیاب دی وقالو ویل بدوی یهودیانو کونو هودن شیطاسو یهودیانو دا یهودیانو ویل او نصارا یا قالت النصارا کونو نصارا قالت اليهود کونو هودن او قالت النصارا کونو نصارا وقالو ویل بدوی کونو شیطاسو یهودیانو نصارا تهددو پیدایت باندې وشی قل وتویا بل ملت ابراهیم بل اتبعوا ملت ابراهیم بلکہ تاسو تابعدار شئ د دین د ابراهیم علیہ السلام حنیفا چکلکو په توحید کلکو په حق لار او په سچ لار باندې حنیف لفظ قرآن کې 13 لفظ راغلي دي 13 بار حنیف سیده دین ته وایي چې کوګواله پکې نه حدیث کې مرادي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي زراغله متا سوتا پاغ دین سرا چغ سید دی زراغله متا سوتا هغه دین چغ سید دی واضح دی آسان دی سګرانواله پکې نشته دی بل ملت ابراهیم بلکې تاسو چې تاسو د دین د ابراهیم علیه السلام حنیفه چې دا بسیده لار باندې روانو حنیف دا ولې منسوب دی دا حال دی تاسو جامع کې ویلي دي او حال دی د چا نه ابراهیم نه ابراهیم څه دی مضاف الیه دی او حال د چا نه راغلی ځکه ملت مضاف او ابراهیم مضاف الیه نو حال د چا نه راغلی مضاف الیه نه او تاسو د شجامی کې سوال کړی دی چې حال خو څه ته وایي ما یبین حیات الفاعل او المفعول حال خو یا د فاعل نه یا د مفعول نه دلته د مضاف الیه نه راغلی دا د قیدی خلاف راغلی جواب چې کله حذف د مضاف کې دی شي نو به حال د مضاف الیه نه مراتلی شي لکه دې دی ته حذف د څه کولی شي مضاف څه دی ملت نو بل اتبعوا ابراهیم بل اتبعوا تاسو تابعداري وکړئ د ابراهیم علیه السلام ابراهیم څه شو دا مفعول شو د اتبعوا د پارا او حنیفا داغینا حال شنو حال د مفعول نه راغی بل اتبعوا بلکې تاسو تابعداري وکړئ د ابراهیم علیه السلام حنیفا چې سیده لار باندې وما كان من المشركين او نو ابراهيم عليه السلام د مشرکانو نا قولوا هو تاسو آمنا من ایمان ورته بالله په الله باندې وما انزل الينا کتاب نازل شوی د مونږ هغه چې نازل شوی ابراهيم عليه السلام اسماعیل عليه السلام اسحاق عليه السلام يعقوب عليه السلام والاسباط او د دوی اولاد وما اوتي موسی
هغه چې ورکړی شو موسی علیه السلام او عیسی علیه السلام ته وما اوتی النبیون هغه چې ورکړی شو نورو پیغمبرانو ته من ربهم د رب د طرف لا نفرقو جداوالی نه راولو بین احد منهم فمن د یو کس کې د دوی نه تفریق بالایمان لا نفرقو بالایمان تفریق بالایمان نکو چې بعض باندې ایمان راوړو او بعض باندې ایمان نه راوړو موږ ټول پیغمبرانو باندې ایمان راوړو ونحن له ومن د الله لپاره مسلمون تابعداریو فإن آمنوا کچرته دی خلقو ایمان راوړو بمثل ما آمنتم به سو معنی دی اولا معنی ما زائد وایا ما سده زائد دے فَإِنْ آمَنُوا او ما موصولا قدی ایمان راوڑو بما آمنتم به نشکر فَإِنْ آمَنُوا مثل زائد فَإِنْ آمَنُوا بما آمنتم نو بعد چه زائد شی نو فَإِنْ آمَنُوا قدی ایمان راوڑو خبر باندې نه پويږي او یا دا ما مصدریه دي څه شه دي ما او د سی بش فإن آمنوا ایمانا مثل ایمانکم فإن آمنوا ایمانا مثل ایمانکم کدی ایمان راوړو پشان استاسو دی ایمان خبر باندې نه پوي یا مثل زائد نه دی د دینه مراد کتاب دی فإن آمنوا قد ایمان راوړو بکتابکم استاس په کتاب فما آمنتم بکتابهم څنګه چې تاسو ایمان د دې په کتاب راوړې کدی تاسو په کتاب ایمان راوړو څنګه چې تاسو د دې په کتاب کدی دی ایمان راو يهوديانو داس ایمان راوړو فقط اهتدوا دوی په هدایت باندې یا دا مثل په معنا د عین سره فإن آمنوا کجت دوی ایمان راوړو بعین ما آمنتم باغ کتاب چې تاسو به ایمان دې چې قران دې فقط اهتدوا وګورئ مونږه تورات منو انجیل منو زبور منو دا وی چې دا د الله د طرف نه راغلي کتابونه وو توحید د یو پیغمبر نه کو عیسی په خپل بچو باندې نمونه غدو موسی په خپل بچو باندې نمونه غدو يهودين زمون قران نه مانی محمد صلی الله علیه وسلم توحید کوي کارټونونه جوړي فلمونه جوړي د نبی اسلام په شان او داغي باوجود مسلمانانو ته څه وي دا تنگ نظری دي او ځان ته وي مونږه فراخ نظر والي څنګه فراخ نه ته قران نه مانی محمد صلی الله علیه وسلم نوم نه برداشت کې چرته یو انګريز په خپل بچی باندې محمد نومي خو دې او مسلمانان څومره دي نمونه موسی او عیسی دا ټول خپل نمونه چې دی غي خو دي نمن د دوی کتاب منو خو دوی زمونږه کتاب نه مني نو ګوري فینا منو کو دی یهودیان ایمان راوړو به مثل پشان ما امنتم هغه کتاب چې تاسو به ایمان دي دوی هغه شانت ایمان راوړو فقط اهتدوا دوی په هدایت باندې وَإِن تَوَلَّوْا كَمْ خِوَالُوا فَإِنَّمَا هُمْ يَقِينًا دوی فی شقاق په بدبختی کې دي یا تاسو په دشمنی کې دي فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ زرد چې ستاسو لپاره به الله کافی شي د دوی نه وهو السميع العليم الله اوریدونکی دی علیم او پوهه دی صبغة الله صبغة الله دا منصوب دی ولی دا مفعول به دا د فعل قبلنا صبغة الله قبلنا صبغة الله وای دتوجه قبلنا صبغة الله
من قبول کړی دی د الله دین. قبلنا دا فعل او صبغه الله څه مفعول به یا دا مفعول مطلق دی. سبغنا الله صبغه رنگ را کړی دی موږ لره الله ښایسته رنګ. ومن احسن څوک دی ښایسته من الله د الله نه صبغة په رنګ ورکولو کې. دا نسوارا به داسې و چې کله به ماشوم پیدا شو پای کې به زیړ رنګ اچولی و هغه اوبو باندې به ماشوم ولمبو. نو ویل الان صار نصرانیا او دغه اوبو ته به معموریه ویلي او دا به تبرک په طور باندې استعمالیدلی. نو الله فرمایي تاسو د دې په مقابل کې وایي سبغنا الله موږ له چې الله کوم رنګ را کړی دی قدرتي. ومن احسن من الله او څوک دی ښایسته د الله نه په رنګ ور الله چې کوم رنګ ورکړی دا ټول نه ښایسته رنګ دی. ومن احسن او څوک دی ښایسته ان نشته ښایسته من الله د الله نه صبغة په رنګ ورکولو کې. ونحن له موږ د الله دپاره عابدون او عبادت کوونکي یو. او فإن آمنوا ابر دې تاسو ته ما ویلي وو دې کې اشاره ده چې صحابه معیاري ایمان دي. ایمان هغه معتبر دی چې د صحابو په شان باندې. قل وتویا تحاجوننا فی الله تا جګړې کوي موږ سره فی الله فی دین الله وهو ربنا وحال دا دې چې الله زموږ رب دی وربکم او تاسو رب دی. قل تحاجوننا تاسو موږ سره جګړه کوي فی الله فی صفات الله فی توحید الله فی دین الله وهو ربنا الله زموږ رب دی او تاسو دی ولنا اعمالنا زموږ د پاره زموږ عملونه دي ولکم اعمالکم استاد پاره تاسو عملونه دي. څه مطلب زموږ په عمل باندې تاسو نشئ نیولې او تاسو په عمل باندې موږ نشو نیولې. لنا زموږ د پاره اعمالنا زموږ عملونه دي ولکم استاد پاره تاسو عملونه دي. ونحن له موږ د الله لپاره مخلصون او خالص عبادت کوونکي یو. ام تقولون دا مخکې سوال اعاده ده چې يهوديت کامیابی په يهوديت کې ده. ام تقولون تاسو دا خبر وای ان ابراهيم یقینا ابراهيم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام اسحاق علیہ السلام یعقوب علیہ السلام والاسباط او د اولاد كانوا هودا دا يهودين او نصارى عیسایانو. قل وتو انتم اعلم ایتا سو خپویږي یا الله یا الله خپویږي. الله فرمای ما کان ابراهیم یهودیا ولا نصرانیا. وای الله سو فرمای ابراهیم علیہ السلام یهودی او نصرانی نو او تاسو وی چې هغه یهودی او نصرانی نو تاسو خپویږي ک الله. قل وتو انتم اعلم ایتا سو خپویږي یا الله یا الله خپویږي. ومن ازلم او سو دے غر ظالم استفهام انکاری ایلیس ازلم نشت غر ظالم ممن دا وچانا کتم شهادتا چپٹا کی گواہی عنده ثابتا عنده من اللہ چه دا گواہی دا اللہ دا طرف نوی دا سرا ترکیب باندې نشو پویا. ثابتا عنده من اللہ دا من الله چا پر متعلق شو ثابتن پوری دا گواہی ثابت وی دا الله د طرف او من الله دا متعلق نه دی چا سره کتم سره نه دی. ولی کتم سره چې به خو کتم من الله او دا الله نه خو شی پټیږي نه. مطلب دا دی چې ثابتن عنده دا عنده جار مجرور چا سره متعلق شو ثابتن دا الله د طرف نه د یو خبرې گواه دی دا او دا گوی څه پټه کی نو دا غر ظالم دی. پرون می تویلو ازلم څو کسانو د پاره استعمال شوی سلورو د پاره. ازلم د تفصیل دی یو د پاره استعمالی جوابونه ته یاد وکړه. څه یا اسم تفصیل په معنا ده
نفس فعل سره او دویم بخبل باب کی هر یو ازلم دی خو بخبل باب کی ومن ظلمو چو دی غر ظالم من دا وچانا کتم شهادتن چی پټ کی گواہی عنده چی د سره من الله ثابتا من الله دا الله د طرفنا وما الله ند الله بغافل بخبر عما تعملون استاذ عملنا تلك امتنا دا تاکید دی یاد دی امت د پاره الله ذکر کوي چې اے امت محمدی صلی الله علیه وسلم دا سوچ ونه کوي چې زموږ آبا و اجداد اولیاء الله تیر شوي دي موږ چې څه خوښه یې هغه به کوو نه الله نبذان په خپله بچ کې تلک امتون دغه وړله وه قد خلت چې د دنیا نه تلې ده لها د دوی دپاره دي ما کسبه چې څه کړي دي ولکم ستاسو دپاره دي ما کسبتم څه چې کوئ ولا تسلون تپوس نشي کېدی د تاسو نه اما کانو یعملون د هغوی د عملو سيقول السفهاء من الناس ما واللهم زرده چې بیوقوف به پتا سبحانه سوالو کی دا پنځم سوال په مسله د رسالت سوال نو شروع شوی کنه په مسله د رسالت پنځم سوال دا و چې د ټولو پیغمبرانو قبله سوا بیت المقدس او تا بیت المقدس پری خودو ټولو پیغمبرانو قبله دی پری خودا نو الله اول کی تمهید ذکر کئ زرد چې قمقل به پتاسو اعتراض کئ چون کې تحویل د قبله نه دی راغلی الله ذهن سازی کئ الله ذهن تحویل د قبله برازی ګوره قلب اعتراضات کئ وقل لله المشرق والمغرب تثبت جوابنا کوي نسلور علت دی د تحویل د قبله دو اجمالی او دو تفصیلی علل اربعه د تحویل د قبله دو اجمالی او دو تفصیلی بیتا سویلی دی کلا چې هجرت شو مدینه منوره ته نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیت المقدس ته مخ راواړو دیتا تحویل اول وی څه ته وی د بیت الله نه بیت المقدس ته او دا مخ چې نبی علیہ السلام راواړو یا بالوحی الخفی قرآن کې نشته وحی خفی جبرئیل علیہ السلام راغی بیت المقدس تا منشرو او قیل بالاجتهاد قیل بالاجتهاد یا په اجتهاد سره نبی علیہ السلام ولس میشتی یا شپارس میشتی چرته منځو بیت المقدس بے نبی علیہ السلام بنو سلیمت تلیو قبا سره نږدې او محله ده یو سړی بیمارو داغه تپوس لا ماسپخین منځ کې نبی علیہ السلام ولاړو حکم راغی چې بیت الله ته مخ راواړو ګوره مدینه کې بیت المقدس بالکل مخالف سمت دی لکه دا کعبه ته بیت الله او دې طرف ته بیت المقدس نبی علیہ السلام دې طرف ته مخ کړیو حکم راغی دا غزه پرې د دې خو نبی اسلام ټول صفونو نه دې طرف ته راغی او دلته خو خدي ولاړی وی اخر کې صف خدي شاته صفونو ته لاړی دا لل او رات لل هغه وخت په مونږ کې سو جایز د دې وجنه هغه جمعات کې دوه محراب یو دې طرف ته محراب دی یو هغه طرف بعض نه پوهه خلک بلاړو یو طرف ته به منصرو نو چې هغه محراب الته وران کړی دی دویم چت کې نشانه پرېخي ده چې خلک دې طرف ته منځو نه کې ځکه دا خو منسوخ شوی ده نو الله فرمایي چې بیوقوفه به پتا سو سوال کوي
چې ولې بیت المقدس پرې خودو نو تاسو ته وی لله المشرق والمغرب دا مشرق او مغرب دا د الله دی ګوري سيقول سفهاء زرد چوب وای بیوقفا قمقل خلق من الناس د خلقنا اعتراض بکی پتاسو سبوی ما واللهم سشوال والدا مسلمانانو عن قبلتهم د قبلینا التي اغا قبله كانوا عليها چودی باغی باندی او دیر خلق تدا جیب خبر اخکارا شوا بعضی منافقین اغا اخکارا مخالف شو بعضی منافقین اخکارا مخالف شو جامع البیان یو تفسیر دے ایکی لکلی دی چه تحویل در قبله چه وشو نو ډیر مسلمانان مرتد شولو دا خبره داغه کمزوري دا مناسب نه ده هیڅوک مرتد شوی نو صحابه خو د نبی علیہ السلام عاشقانو چې کوم طرف ته وتویلي هغه طرف ته به مخه اړو البته چې کوم منافقین راوی برملا کار خبرې شروع کړلې چې کله یو طرف ته وي مخ کوي او کله وي بل طرف ته مخ کوي فخبل حیران دے چسوکو نا اللہ و تاسو تو للہ المشرق والمغرب مشرق و مغرب دا اللہ دی مونگ دا اللہ دا حکم تابی چا اللہ وی دی طرف تا مخی اگا طرف تا مونگا مخڑو سیقولو صفا زردے چوبوی قمقلو من اللہ سے دخل کنا ما واللہم سشوار والدا مسلمانان قبلت ابن قبلینا اللتی اغا قبلہ کانو علیہ چودی باغی باندی قل دای جواب دیتا وی علت اول اجمالی اجمالا نتوایا چه منگ دا حکم تابی قل وتویا للہ المشرق والمغرب اللہ دا پارا مشرق دے و مغرب یهدی من یشاو ہدایت کے چاہتے خوکشی الى صراط مستقیم سیدلارتا وکذالکا کاف دا کمال دا پارا اللہ وی ما تاسو یو بہترین امت گرزولی نو د دوارو قبلو ثوابم تاسو تدرکوما وی د دوارو قبلو ثوابم تاسو تدرکوم وکذالکا دقشانتی جعلناکم ما جوڑ کری تاسو امتن یو امت وسطن وسط یو مانا دا معتدل دیم مانا بہتر دا دو معنی کتابونو مفسرینو لکلی اول مانا معتدل تاسو معتدل امت ما گرزولی درمیانہ دیم وسط پا مانا دا بہتر اویدی کی اشارہ دا شان دا صحابہ ہوتا ذکر امت دا مراد کم دے صحابہ دی کرم فَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا ما گرزولی امت وسطا بہتر لتکونو چشیتاسو شہداء علی الناس گوئی کون کی دا قیمت پو رض پخلقو ویکون الرسول شب پیغمبر علیہ السلام علیکم بتاسو بانی شہیدہ گوا تاسو با پنور خلقو گواشی پیغمبر علیہ السلام با بتاسو گواشی بعض خلق د دې نه ثابتයි چې پیغمبر علیه السلام حاضر و ناظر دی ولی پیغمبر علیه السلام بسې شهیدی او گوی څوک کوي چې حاضر وي نو پیغمبر علیه السلام حاضر و ناظر جواب دا دی اول چې شهید دلته په معنا د بیانون کی د حق نبی علیہ السلام په تاسو گواه دي تاسو ته حق بیانوي او تاسو نور خلکو ته حق بیانوي دا یو مطلب دویم مطلب د گواه لپاره دا ضرور نه ده چې هغه حاضر وي بلکې گواه لپاره علم یقیني او دا غیر لپاره دلیل تاسو نور الانوار کې ویلې دي حذیفه رضی الله عنه
نبی علیہ السلام په لار روانو یو سړی سره یو اوخو نبی علیہ السلام دا او خرسینو ویل ولی پسو ویل پدون ویل زما شو مدینه کې به پیسې درکړم اسړې دیهاتیو باندې د آدابو نه خبر نه وو لاره کې ته بل سړی ملاو شو ویل دا او ویل دا خو په محمد صلی الله علیه وسلم خرڅ کړی دی ویل پڅونه ویل پدونه پیسې ویل خطا شوی دا خو ډېر قیمتي اوخ دی انکار وکړه چې ما نه دی خرڅ کړی مدینه ته چې لاړ نبی علیہ السلام ویلې والا دا پیسې دیهاتی ویل ما خو پتا اوخ نه دی خرڅ کړی گوارا والا حزیمه رضی اللہ عنہ پاتیو زگوی کوما چه تا دا اوخ اغسطه دی دا اللہ پیغمبرہ نبی علیہ السلام تیلکا تقوی وقت کی موجود نبی تسنگ گوی کے اید اللہ رسول تم تا دا اسمانونو خبری کے او دا جنتونو خبری کے نمو قلت حاضر نہیں او منگی منو من پی قسم کرو تا چه ما اغسطه دی زب قسم کوما چه تا غسته دی نبی علیہ السلام دون خوشحال شوی فرمایل کدا ایوازی گواہی دا دو کسو دا گواہی برابر ده وګوره د گواه د پر دا ضرور نه ده چې حاضر وي علم یقیني درېمه معنا دین مراد قیامت دی لکه حدیث کې راځي د نوح علیہ السلام قوم با انکار وکي ما جاءنا من بشیر موږ ته یو پیغمبر هم نو راغلی نوح علیہ السلام وایي چې ما دین رسولی و الله به نوح علیہ السلام ته وایي ګواه راوله ته ما دین رسولی و من یشهد لک یا نوح دا امت به پاتې او دا امت به ګواهي وکړي چې او نوح علیہ السلام دین رسولی و نو الله به دې امت ته وایي چې تاسو هغه وخت کې نه وایي وی الله موږ ته ستا کتاب راغلی و په هغې کې دا و پوه نه شو دې باندې او دا د قیامت په ورځ باندې ستا خبره مې ومنله زه چې شهید منه حاضر پیغمبر علیه السلام نو بیا خو امت هم حاضر و ناظر شو الفاظو ته وګورئ لتکونو چې شئ تاسو ای امتا شهداء علی الناس تاسو به ټولو خلکو باندې ګواهي کوئ ویکون الرسول او شی به پیغمبر علیه السلام صرف په صحابو باندې ګواه نبی علیه السلام صرف د صحابو حاضر و ناظر شو ټول امت د ټولې دنیا بیا خو ټول امت هم حاضر و ناظر شو د امت درجه اوچته شوه د چا نه د پیغمبر علیه السلام نه پوهېږئ دې باندې او دغه شانتې نورو آیتونو ته به ګورې که نه قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا الله د غیب علم یو الله ته دی بل چاته نشته دی وایه د غیب علم یو الله ته دی بل چاته د غیب علم نشته دی بر صورت قیامت په ورځ باندې به صحابه گواہی کوي په خلکو چې موږ دوی ته دین رسول یو او نبی علیہ السلام به گواہی کوي په صحابه باندې وما جعلنا القبلة دویم علت تفصیلی وما جعلنا القبلة او نه د ګرځولې ما قبله التي هغه قبله كنت عليها چې وي ته په هغې الا لنعلم د دې دپاره چې زه ښکاره کړمه لنعلم ای لنظهر لنمیز ځکه الله ته غوړ څه معلوم دي الله ته څه دي نو لنعلم منه لنمیز لنظهر چې ظاهر کما او دا معنا آل عمران یوصل یو کم اتیا آل عمران یوصل یو کم اتیا آلتا دا استعمال شوی دا یوصل یو کم اتیا ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه حتى يميز الخبيث چې جدا کی
لنعلم چې ذکر کما من يتبع الرسول څوک تابعداري کوي د پیغمبر علیه السلام ممن دغه چانه جدا کما ينقلبو چې واپس کیږي علاقه په خپل بند باندې وان كانت لكبيره یقینا دا تحویل د کبری ډیر ګرانو الا على الذين مگر پاکستانو باندې اسانو هد الله چلو ته هدایت کړو الله وی تحویل د قبلی ګرانو کم تحویل ګرانو ما ته لوګه کې دی بعض علما وایي چې دا دویم تحویل ګرانو کم د بیت المقدس نه بیت الله ته دا ډیر ګرانو ولی ګرانو ځکه چې اعتراضات د يهوديانو نه بڅوک ځان خلاصي يهوديانو به ویلي چې ګور شپالس میاشتې زمونږه قبله ته مونږ وکړو او د زړه د ونینه زمونږه قبله پرې خودله دا تحویل د قبله ډیر ګران پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هم اول کې د نبی علیه السلام تمنا و چې زه بیت الله ته مخواړم بخاری کې روایت کان یعجبه ان تكون قبلته قبل البيت نبی علیہ السلام الکلب حکم را دی چې بیت الله ته مخ راواړو اول کې نبی علیہ السلام کعبه خوخوا خورس یو ټکی راغلی دی ګوره یو ټکی راغلی دی هغه دا دی استراب دی ته حیران وي وای تسوي حیران وي چې یو طرف ته می کعبه خوخه ده او بل طرف ته يهوديانو اعتراضونه دي نلاوي ترزا صيغه د مضارع ده فی الحال په تخپي پرستو به خوشاله يهوديانو پروا مکو نشو پویا تحویل نه مراد کوم تحویل شو دویم تحویل د بیت المقدس نا بیت الله تا الله ودا لکبیره تندیر ګران زکو چې د يهوديانو اعتراضونه وو بعض علماء وی چې نه اول دغه مراد اول تحویل دی دا ګران ولی عوام خو زکه خپو عوام زکه خپو چې دا وی د پلار او د نیکه قبله سوا بیت الله و نه د مکی خلق دا وی قبله سوا هغه یو دویم دا چې نبی رسول الله بازار ته حنفي ویلي او د ابراهيم عليه السلام قبله کوم و بیت الله نو عوام پدې خپو قریش چې موږ د پلار او د نیکه قبله پرې خو دا بیت المقدس ته مخکو خواص زکه خپو چې ابراهيم عليه السلام ځان ته حنفي وای او د ابراهيم عليه السلام قبله بیت الله وغه پرې خو دلا او اخص الخواص زکه خپو چې ثواب کم شو بیت الله ته یو منځ په 1 لاکھ دی او بیت المقدس ته 50,000 عوام زکه خپو چې زمونږ د پلارو د نیکه قبله بیت الله وغه پرې خو دا خواص زکه خپو چې نبی اسلام ځان ته ابراهیمی وای اخص الخواص زکه خپو ثواب کم شو مقربین هغه په نور د فراست سره دا معلومه کړه چې دا امت د الله ته محبوب دی د دوالو قبلي اجر دوی ته ورکړي ناغي خپنو او خوشاله ځکه دا ټکی راغلی دی الا علی الذین هدى الله هغه ځان چې چاته الله هدایت کړي هغه خپنو هغه خوشاله دا څوک دي دا مقربین دي نشي پویا ګوري وَإِنْ كَانَتْ اگر چې دا تعویل د قبله د کبیره ډیر ګرانو الا مگر ګرانو وللذین باکسان باندې هد الله چې الله تعالی را خودروا وما كان الله ندي الله ليذيع ایمانکم چې برباد کی
ساسو ایمان دو معنی ایمانکم بالقبلة الاولا اللہ ساسو اول ایمان نزائی کئی یا ایمان نمراد صلات تے وما کان اللہ ندی اللہ لیوزی ایمانکم ساسو منزو نزائی کی چکم شپارس میشت تاسو چر تکڑی دی بیت المقدس تکڑی دی ان اللہ یقینن اللہ بالناس بخلق باندی لرؤوف نرمی کون کے دے رحیم او میربانا قد نرا یقینن لیدل ما تقلبا تقلب ویلے کی پریشانی تا وای تقلب تو ویلے کی پریشانی تا تقلب شیء ظهرا و بطنا کله یو طرف ته وړي او کله بل طرف ته نبی علیہ السلام استراب یو طرف ته ذات دین ابراهیمی ویلی د ابراهیم علیہ السلام قبله کعبه وا بل طرف ته يهودانو ډیر په مدینه کې کزه مقوالو منو داوی د اعتراضونو نه بن خلاصېږم نبی علیہ السلام څه شو پریشان شو قد نرى يقينا لذل ما تقلب وجهك او اختل روختل استاد مخ في السماء الى السماء فلنولينك كما خوابل مزتا لرا قبلة داس قبلتا ترضاها چتب باغی باندې خوشحال شي ترضا څنګه چا ده مضارع ده فی الحال کو استرابی حالت ته کورست به تډیر خوشاله نو فولی حکم راغی فولی وجهک راوړ خپل مخ شطر المسجد الحرام او طرف د مسجد حرام ته وحيث ما كنتم موجرت جيتاسو فولوا وحيث ما كنتم شرط جيتاسو فولوا رواړوي وجوهكم خپل مخنا شطره دغه طرف ته وحيث ما كنتم شرط جيتاسو فولوا وحيث ما كنتم شرط جيتاسو فولوا راوالوي وجوهكم خبل مخنا شطره دغه طرف ته عجیب خبر بنو سلمہ چې نبی رسول الله تلو دیو بیمار تپوسلا او دلته حکم راغې ولی چارج دغه وکړه عجیبه خبره وا چې نبی علیہ السلام بنو سلمہ تتلیو بیمار تپوسلا او چې کوم سړی کوم صحابي بیمارو داغه تمنا ډیر زیاته و د کعبه داغه تمنا ډیر زیاته و د کعبه او هغه د وخت وفاتم شو الله د هغه صحابي تمنا پورا کړه د موت نه بعد جنازه څه ته وشوه کعبه ته چې دی هغه وشوه داسې صحابه حدیث کې راځي بعض خلک داسې دي لو اقسم علی الله لابره هغه قسم خوري الله یې هغه قسم رښتینی کوم هغه کار کوم نو دغه تمنا الله د مرګ نفس پورا کړله جنازه کوم طرف ته وشوله بیت الله ته وحيث ما كنتم شرط جيتا سوف ولوا روالوي وجوهكم خبل مخنا شطره دغه طرف ته وان الذين يقنا كسانو دا درم علت اجمالی وان الذين بشكا كسانو تل کتاب اچا د کتاب ملاو شوه دي لا يعلمون دی پویږي انه الحق چې دا پیغمبر حق دی یا دا تحویل د قبله حق دی د رب د طرفنا وما الله ندي الله بغافل بخبر عما يعملون دا عمل چې دوی کوي ولئن اتيتا دا یو قسمه تسلی دا نبی علیہ السلام پریشان و او هر قسمه دلائل به دوی ته ویلي چې زه په خپل خوخه باندې ستاسو قبله ما نه د پریخي
ما ته د الله حکم دی. نو الله فرمایي اے پیغمبره کار قسمه دلیل تدوی ته پیش کی اوستا قبله دوی نه مانی. یو طرف ته تسلی شوا بل طرف ته د دوی هغه ضد بیانوي. ولئن آتیتا کتور کې الذین او هغه کسانو ته اوتو الکتاب چې چا د کتاب ملاو شوی دی بكل آیت هر قسمه دلیل و ته پیش کی ما تبعو دو تابداری نه کوي قبله تکا ستا د قبله ستا قبله په سر راځي. وما انت دا خبر دی او معنی د انشاء دا او مت تابداری کو د دوی د قبله. ما انت دا خبر دی خو معنی د څه دا انشاء دا. وما انت ونیتو بتابع تابداری کون کے قبلتهم د دوی د قبله. وبعضهم او ندی بعضی بتابع تابداری کون کے قبلت بعضو د قبله د بعضو خپل منځ کې دوی دیو بل د قبله تابداری نه کوي. ولی يهودانو قبله خصدا بیت المقدس او د عیسایانو قبله یو خاص زید په دی بیت المقدس چر کوم دی باندې مر لګي هغه طرف ته دی مسجد هغه کوي. بیت المقدس دا د ټولو انبیانو قبله وا ابراهيم عليه السلام نه مخکې او به ابراهيم عليه السلام چې خانه کعبه جوړ کړه دا غي نرستو به قبله بیت الله وګرځیدو. دا بعضی خبره مشهوره ده بیت المقدس ته قبله اوله وای څه ته وای قبله اوله دا غلطه ده. ان اول بیت اوزع للناس اول کور چې په مقدس مکه جوړ شوی څه جوړ شوی دی هغه کعبه ده. حدیث کې مرادی نبی علیہ السلام نه تاسو شو ول کعبه ولا جوړ شوی به سلويخ کاله پس بیت المقدس دې جوړ شوی. وما بعض من ندی باج د دوینا بتابین تابداری کون کې قبله بعد قبله د بعضو. ولئن تبعت کتا تابداری وکړه پیغمبره دا خطاب دی نبی علیہ السلام ته مراتنا امت اے امتا کتاسو یهودیانو پس روان شولې نو غټ ظالمان بشي. ولئن تبعت کتا تابداری وکړه اهواهم د دې خواهشاتو من بعد پس دینا ما جاءك من العلم چتا تا دلائل او پویرالا انکا یقینا تو اذن پدغ وقی لمن الظالمین خام خشب د ظالمانونا الذين كسانوا آتيناهم الكتاب چې موته کتاب ورکړی دی یعرفونه پی جنی دا پیغمبر زمي چا درا دی نبی علیہ السلام. دویم يعرفونه پی جنی دا تعویل د قبلی کما يعرفون ابناءهم څنګه چې پی جنی خپل زامنو دا سی پی جنی دا پیغمبر لکه څنګه چې خپل زامن پی جنی. سوال دا دی چې معرفت د پیغمبر دا مشبہ او پیجندن د خپل زامنو دا مشبہ به او اصل په تشبیه کې څه مشبہ به وی. نو خپل په زوی باره کې حدودي یقین نشته چې دا زمانہ پیدا دي. خپل زوی باره کې حدودي یقین نشته چې دا کې دي چې مورې زنا کوي. جواب فی الشکل والصوره دا تشبیه د پڅ کې په شکل او په صورت کې دا پیغمبر دا سی پیجنی لکه خپل زامن چې دا زما زوی دی نو پای کې شک نشته کنه. د نبی علیہ السلام په نبوت کې هم شک نشته. دا چې کله نازل شو عبد الله ابن السلام رضی الله عنه فرمایي یا رسول الله موږ د خپل بچو باره کې شک کې دی شي استاد په نبوت کې زمونږه اس قسمه شک نشته دی. کما یعرفون څنګه پیژني ابنا خپل زامنو وان فریقا یقینا ودلا منهم بدوی کې لا یکتمون الحق پټي حق وهم يعلمون دوی پويږي چې دا حق دی. الحق الحق الف لام عهدی
دغه تحویل د قبله یا دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم من ربک د رب د طرف نه دی فلا تکونن مکه غته من الممترین الحق حق ثابت تا تا د رب د طرف نه چې نبوت یا تحویل د قبله دی وای حق ثابت تا تا د رب د طرف نه څو تحویل د قبلی یا د نبوت فلا تکونن مکه غته من الممترین و د شکون گنا دی ادا سے اتن کی نبی علیہ السلام فرمایل زما اس شک نشته دی او دا خطاب امت ته دی او خطاب نبی علیہ السلام ته دی مراد نه دی امت دی فلا تکونن مکه غته من الممترین و د شکون گنا ولکل ولکل امه ولكل لكل امه وجهه قبلة وجهه بمعنى ده قبلة هر امت ده بارا یو قبلة ده هو موليها هو ضمیر یا راجع ده الله تا لكل امه دار امت ده بارا قبلة ده هو الله موليها راړي هغه طرف تا الله هغه طرف تا راړي دیم هو ضمیر دی متولی تراجی دی لکل وجهتون دار امت دبارا قبله دا هوا دا متولی مولیها نفسه آغا طرف تزان را اڑی هوا دا متولی مولیها نفسه زان آغا طرف ترا اڑی درم لکل وجهتون دار امت دبارا قبله دا هوا امرا کل قوم ایولیها امرا الله امر کړه د هر امت ته چې دې قبله ته مخ راواړوي فاستبقوا الخيرات وړاندې شي د یو بل نه د نیکۍ په کارونو کې فاستبقوا وړاندې شي د یو بل نه د نیکۍ په کارونو کې اينما تکونو شرط چی تاسو یاتی بكم الله جميعا حاضر بکی اللہ تاسو ٹھولو اینما تکونو شرط چی تاسو یاتی بكم الله راب ولی اللہ تاسو لرا جميعا ٹھولو ٹھول بحاضر کی ان اللہ یقینا اللہ علی کل شین پر یوسیز باندی قدیر قدرت والا دی اللہ پر یوسی باندی قادر دی ومن حيث خرجتا دکم دینا چه تروزی مکی دا حضر حکمو وزد سفر کی وم مخچر تراری کعبیتا ومن حيث خرجتا دکم دینا چه تروزی فولی روال وقبل مخ شطر المسجد الحرام پترب دا مسجد حرام وإنه یقنا دا مسجد دا تحویل دا قبلی حق دا رب دا طرفنا وما الله ندي الله بغافل بخبره عما تعملون دا عملنا چې تاسو کوي وانه یقینا دا تحویل د قبله حق د رب د طرفنا وما الله بغافل او ندي الله بخبره عما تعملون دا عملنا چې تاسو کوي څه کوي الله عز وجل بخبره نه ما با خبره ما